اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مرګرو، امید لرم چې روغ جوړ وئ. ملګرو، نن د افغانستان ملت کې بیا یو وارې دماکې، حملې او ډېر مسایل شوي دي. د هغې حوالې سره به خبره کوو. نن د حزب اسلامي دفتر په جومات باندې حمله شوې ده چې په هغې کې نجنیئر حکمتیار صاحب هم موجود و. د دې سره سره پاکستانی سفارتخانې په اهلکارو هم ډزې شوي دي او په هغې کې نظامانی صاحب باندې فائرنگ شوی چې د هغه پکې یو ګارډ ډیر شدید زخمی شوی دی او د هغې نه بعد سفارتي کارویانې د پاکستان معطل شوي دي. په دې حوالې سره به خبره کوو. تاسو مونږ سره اوسئ، چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن دباو کړئ. نن سحر د جمعې په ورځ باندې د جمعې د مانځه په دوران کې د حزب اسلامي افغانستان په دفتر او د هغې مشر پکې ټارګټ شوی مولانا حکمتیار صاحب چې د مانځه په دوران کې یو مسلح کس راغللو او په جومات سمدستي فائرنگ شروع کړلو. په جومات کې په دغه وخت کې ډیر خلک موجودو او پکې د حزب اسلامي مشر مولانا حکمتیار صاحب هم موجودو. گلبدین حکمتیار صاحب د تعارف محتاج نه دی. هغې جهادي اسلامي او د افغانستان سابقه وزیر اعظم دی. د دې ډیر لوی محافظ او د دې باندې د ځان قربانولو والا د دې یو محافظ چې هغه هم په دې کې شهید شوی دی. د دې سره سره په فائرنگ کې نور خلک هم زخمیان شوي دي. په جوابي کاروایۍ کې حملاور هم وجلی شوی دی. په دغه ډزو په دوران کې په یو ګاډي کې چاودنه هم شوې ده او د چاودنې د کبله څه ډېر نقصان نه دی شوی، خو ویل کېږي چې دا حمله چې کومه ده دا ډېره په پری پلین یعنی په ښه تجرباتي طریقه باندې شوې ده او په دې کې ټارګټ چې کوم هغه انجینیر گلبدین حکمتیار صاحب چې هغه الله تعالی بچ کړی دی. نو افغانستان کې یو وارې بیا څه ډېر غټه حمله جوړه کړې شوې وه چې الله تعالی پکې د حزب اسلامي مشر ته او د حزب اسلامي نورو ځوانانو ته ډېر خیر کړی دی او د دې نه بعد مازدیګر ټایم کې د پاکستانی نظام الامور مشر باندې عبیدالرحمان نظامی صاحب باندې ډزې کړې شوي دي چې په هغې کې هغې محفوظ پاتې شوي دي مګر د هغې یو ګارډ زخمی شوی دی. د دې خبر نه پس چې کله پاکستان حکومت ته پته ولګېده نو هغې سفارتي عملې ته دا هدایات جاری کړي دي چې تاسو خپل نفل و حرکت چې کوم دی ګرځېدل چې کوم دي دا کم کوي او ورسره سفارتخانې څه عمله واپس هم راوښتې شوې ده. د داسې حملو او د داسې دغه غټ کې دغه دا وي چې په دې کې نور ملکونو سفارتکار هم هغه ملک ته نه راځي او ورسره د دې حملو د وجې نه سفارتي تعلقات منقطع شي او د هغې سره مختلف مسایل جوړ شي. د دې نه څه وخت مخکې د پاکستان د خارجه امورو مشره هنا ربانیکر د پیپل پارټۍ هم هغې ښه غړي دي. هغې د کابل دوره کړې وه چې په هغې باندې هم څه داسې متنازع بیانات هم راغلي وو او د هغې سره ډېرو خلکو دا هم ویلي وو چې یاره د افغانستان نه چې کوم خلک یریږي د کوم دا ویل کېږي چې افغانستان کې د زنانو د پاره دغه مسایل ډیر دي. هغه کې داسې یو تکړه تورسري
چې هغه لاړه او افغانستان کې د طالبانو سره میټینګز وکړل او هغوی سره یې خبرې اترې وکړې، نو دې ته په ډېر ښه نظر کتې شو. خو د هغې نه بعد داسې قسم لا حملې کېدل دا یو سوالیه نشان دی. د دې حوالې سره موږ په ټویټر باندې ذبیح الله مجاهد صاحب سره هم رابطه کړې ده، نور هم موږ په دې اړه باندې د خبر اغستو کوشش کوو. انشاءالله هغه به هم تاسو سره شامل او تاسو موږ سره اوسئ. زما چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن دباو کړئ، داسې چې څه خبر راځي انشاءالله تاسو ټولو ملګرو ته ملاویږي. تاسو موږ سره اوسئ. فی الحال تاسو نه اجازت غواړو د الله په امان. السلام علیکم.